أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سورة بني إسرائيل 39 نمبر آیات. بدی 39 نمبر آیات کې د مخکینی احکام د پاره تایید او تاکید ذکر کیږي چې دا مخکې کوم خبره تاسو واورئ د عامي قصې نه وي، دا د چا رائے نه و، بلکې دا آسماني وحی او آسماني الهي قوانین او دیم به دا مضمون ذکر کیږي چې د الله تعالی نه بغیر هیڅ څوک هم د بندګۍ مستحق نشته، او که څوک داسې عقیده لري نو دا به الله تعالی جهنم ته ورواچي، هم به ملامت کی هم به ورگزار کی. دغه دوه قسم مضمونونه به د 39 نمبر کې ذکر کیږي. الله تعالی وی ذالک دغه مخکینی خبرې ذالک دغه چوڑاند ذکر شو مما د هغه سندي اوحى الیک چې وحی کړل تا د پیغمبره ربک ربستا من الحکمت د حکمت خبرې. حکمت هغه خبره ته ویل کېږي چې د صحیح کېدو سره سم د عقل سره هم برابري، عقل یې هم تسلیموي. دا کومې خبرې چې وړاندې ذکر شوې نو د عقل هم مني، عقل یې هم راخلي. ولا تجعل مع الله الها آخر، او ته مګر زو د الله تعالی سره بل خوده الہ هغه چاته ویل کېږي چې بندګۍ حقدار د بندګۍ لایق. نو داسې عقیده مه لره چې د الله تعالی نه بغیر بل څوک هم د بندګۍ لایق شته، او که داسې وکړي فتلقا نو ته به وغورځولی شي فی جهنم جهنم کې ملوما ملامت کړی شوی، مدحورا دیکه کړی شوی، شړلی شوی. دا معنی تفسیر معرب قرآن ذکر کړی دی، او ځینې علماء رایې دا ده چې مدحورا په معنی د راټولو سره دی. بیا به معنی دا چې ته په جهنم ته وغورځولی شي په داسې حال کې چې ام به ملامت کړی شي، ام به ښه ورټلی شي چې داسې دې ولې کړله، او د هغې نه بعد به ورګزار شي. که اولنۍ معنی واخیستلی شي په معنی د ملامتولو او دیکه کولو یا شړلو سره، نو دا مضمون هم د نورو احادیثو سره سمون خوري، نورو آیاتونو سره هم سمون خوري چې جهنمیان الله تعالی کله جهنم ته شړي، جهنم ته بوزي، په دې بځای پرشتي ورپسې د اور چابکونه به ورسره وي او د وروسته نه به زغلی دوی به مخکې به ورپسې او د جهنم غاړې ته به ورورسي، هلته به اوچت کې جهنم منځ ته به ګزار کړي. او جنتیانو احوال داسې دی چې هغوی نه به مخکې فرشته روانه دوی به ورپسې فرشته به د مخکې هغې به ورته ما پسې راځئ او جنت ګیټ ته به ورسي. دا رشان ازغلول دا ذلت علامه ای، او د چا نه مخکې کېدل چې ما پسې راځئ دا تعظیم او د احترام علامه ای. په دې وجه چې چا کله چې مېلمه راشي نو کوربت یې مخکې شي ما پسې راځه، داسې نه کوي چې کله شاته پسې لښته والی چې دیرې ته زغلی چې داسې لاړ شي، داسې نه کوي. نو دا مدحورم په معنا د شړلو سره دی، او جهنم هم دغه شړلی کېږي د وروسته نه به زغلولی کېږي جهنم طرف چې دا به د ذلت یو بل پهچان وي. او دا په مقابل د جنتیانو کې د جنتیانو نه مخکې کس رواني هغې ته به او دې ته به وایي چې ما پسې راځئ. مخکې چې کس رواني د قدر او د احترام د وجه نه او دې ته وایي چې ما پسې راځئ، دې کس ته قاید وایي، او دا کوم چې رشان ازغلی دی دا سایق په عباره کی. نو جهنميان په د شرک په وجه باندې به جهنم ته واچولی شي، ملامت به هم کړی شي او جهنم پورې به وزغلولی شي هم. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا. افاسفاکم ای الله تعالی تاسو غوره کړی ای، ربکم رب تاسو بالبنین په زامنو سره تاسو له زامن درکړي دي، واتخذ من الملائکة اناثا بخپل نیولې دي فرشتو لاره لونه، دې ته زجر ویل کېږي. او توحید مضمون دی په یو بل انداز باندې ذکر کېږي. د دې حاصل دا دی عرب مشرکان چې کومونو هغوی لونه ډېرې بدې ګڼلې، او دا مضمون مخکې تېر شوی دی چې خښولې به ژوندۍ به یې خښولې، او په نورو طریقو باندې به یې وجلې، خو پرېښودې به اکثر نه وجلې به، او د لونه به یې ځان دپاره یو زبردست عیب ګاڼه، شرم به یې ګاڼه. بیا په دویم نمبر کې د دغې عربو عقیده دا وه شرک به کاو او ویل به چې الله تعالی لونه لري. څوک یې لونه دي؟ فرشتي لونه دي.
دا مضمون مخکې ځای پسې تر شوی د دې باره کې کم تحقیقات کو تفصیلات پیش کول چې دا لونه د کم ځای نه را پیدا شي کم باسونه بچ کول هغه مخکې مون خبره کړې ده لیکن دوی عقیده لرله چې فرشتي د الله تعالی لونه دي او زامن نو دی ویل زامن یې نشته نو اوس دې د غوښ چې لونه یې ځان له بدی شي الله تعالی د پاره ثابتای زامن یې ځان له خوښ دي نو د الله نشته د کما عقل مند دي ولا نو دې ذکر کې د دوی د بیوقوفتیا بڑا کول د پاره په ناشنا انداز باندې دوی د باطل عقیده تردید دي الله تعالی افاسفاکم ربکم بالبنین ای تاسو ورکړی رب تاسو بالبنین بزامن سره واتخذ من الملائکه اناثا او نیولی دی په خپل باندې لونو لره فرشتو لره لونه دا څنګه تاسو عقل منی زامن الله ورکې لونه الله ورکې به تاسو عقیده راځي کړي لونه عیب دی زامن خشه دی او به هوای چې الله لونه دی زامن یې نشته دی دا څنګه چل شو انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو وای وینا لویا یعنی لویا د ګناه خبره تاسو کوي ډیر ناشنا جرم کوي چې الله تعالی کی تاسو د عیبونه راواز جوړ ول اولاد ثابت وي اولاد ولا ځان له عیب دي چې باقي مخکې موږ بحث کړی د چې مخلوق د بار اولاد د خصيفت دي الله تعالی د بار اولاد د عیب دي هغه تفصیل مخکې موږ ویلې دي بیا ول په اولاد کې لونه ثابت وي هغه لونه ظالم سمي بدی شي نو ډیر د ګناه خبره تاسو کوي ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم الا نفورا دی آیات کې ترغیب ذکر کی قرآن چې قرآن د سره مینا وکي او د کې چې کوم مضامین دي نو په ناشنا انداز باندې ذکر شوی دي او کوم مضمون چې صبر اهم او ضروری دي دومره بیا ذکر شوی دي په جدا جدا عنوان سره ذکر شوی دي نو الله تعالی ولقد صرفنا في هذا القرآن یقینا بیا بیان کړی دی په دې قرآن کې څه شی بیان کړی توحید هم بیان کړی دی صرف تصریف چې کوم دی یو خبره په مختلفو عنواناتو سره ذکر کول چې مضمون یوي کله به یو عنوان سره ذکر کوي بیا بل عنوان سره بل عنوان سره په مختلفو عنواناتو سره یو خبره ذکر کول ته صرف تصریف ویل کېږي صرفنا دغه معنا ده نو توحید مضمون په قرآن کې په مختلفو عنواناتو سره ډېرو زیاتو عنواناتو سره ذکر شوی دی او د دې لپاره ذکر شوی دی ليذكروا چې د خلق نصیحت قبول کی شرک او د کفر نه واوړي خو الله تعالی و ما يزيدهم الا نفورا خو دې قرآن زیات نه کو د خلقو د لپاره الا نفورا بغیر د نفرت زیات شو او توحید یې خوښ نشو دې کې د مضمون ته اشاره ده چې قرآن په هغه چا باندې اثر کوي چې کم کس په ظلم کې اخته دی او دا مضمون مخکې تر شوی دی چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين ظالم ته الله تعالی هدایت نه کوي دا خلک په زبردست ظلمونو کې پراته دي دویم حاسدین کې نګرو خلکو ته الله تعالی هدایت نه کوي دغه مضمون بقره کې تر شوی دی چې الله تعالی نبی عليه السلام ته جواز کول لهم د يهوديانو د ذکر کا هغه واقعه د دوه زامنو د آدم عليه السلام اذ قرب قربانا متقبلا من احدهما ولا يتقبل من الاخر چې کوم سره کې کینه بغض برکینه الله تعالی د هدایت نه کوي کدا د پیغمبر زوی ولی نه د پیغمبر بخله او د نصیحت ولی ونه شي خو د کینهګر کس هدایت په قسمت کې نشته نو کم کسان چې په کینه کې پراته نه غي تم هدایت نه کوي متکبرین ته الله تعالی هدایت نه کوي چې کوم خلک ځان ډیر لوی ګڼي غټي ګڼي او په دې ځکه کې چې کوم د مشرکان په دې مرزونو کې اخته دي ظلم تکبر او ضد دار دي مرز دي او دی په خپل منځونو کې دا قسم کولې چې دا یتیم سړی سم پیغمبر شو دا دسه ونه شو مونږ سرداران د وخت خلک مونږ ولې پیغمبران نشو دا قصې به دوی کولې د خلونو به اظهار هم کېدو نو بده او چې قرآن دې لپاره نازل شي د خلک نصیحت قبول کړي او یو اهم مضمون ول په مختلفو عنواناتو سره ذکر شو لیکن دوی په دسه مرزونو باندې اختو چې دا مرزونو په وجه باندې صرف نفرت سیوا شو هدایت ته ورنشو د دې مثال واخلا لکه ډیر سيزونه داسې انسان د صحت لپاره فائدمن دي او چې څو د شکر په مرز باندې اخته هغه لپاره فائدمن نه دي خو نقصان کوي دا شاسو بډر سر باندې اخته دي هغه ډیر طاقت ولا نسخي دي هغه لپاره نقصاني خي خرابي نو د څه کم کسي بده بیمارو باندې بده روحاني بیمارو باندې اخته تکبر زد او دغه شان ته کې ظلم کې اخته نو توحید قرآن دا واقع چې د علاج کتاب دی د هدایت کتاب دی لیکن دا خلکو له نفرت سیوا کوي او هدایت نه نصیب کیږي قل ورتوای لو کان معه الہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا دې ذکر کې هم دغه توحید ذکر کیږي
اثبات د توحید دی په بل انداز باندې. الله تعالی او نبی علیہ السلام ته ورته وایا لو کان معه الہۃ کوي د دې الله تعالی سره نور خدایان کما یقولون لك څنګه چې د کافران وای کافران څنګه داول لري چې را الله تعالی سره نور د مخلوق شریک دی په خدای توب کې چې هغه د خدای صفات لري او د الله تعالی په شان د کارونو ته حواله دي کارونه کوي ذمہواری سنبالي بیا باغې کې دوی بوتان یادولو قبرونو والا خلک به یاداو چې دی په کې شریک دي د سړي کارونه کولای شي هغه د خدای صفات درجه به ورل ورکوله. نو دې څنګه کې د هغه تردید په بل انداز باندې دی. الله تعالی نبی عليه السلام ته ورته وایا لو کان معه الہۃ کوي د الله تعالی سره نور خدایان یعنی دا بوتان او دا قبرونو والا خلک دا د الله تعالی سره په خدای کې رښتیا شریک وي لکه څنګه چې کافران وي اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا په دغه وخت به دې زمکه والا خدایانو لټولې وي خاوند د عرش د الله د سبیل الله البته تلوي عرش ته به ځان رسولې وي البته به الله تعالی سره ناس پس مکه باندې کې ناست او بده کورونو کې بده زمکه کې بده دې څه کولې بیا او بده بندو قبرونو به تور تیرو کې بده څه کولې د خدای صفات لرله نو پته ولګېدل چې دا بار نشیدلې کمزوري دي مخلوق دي د خدای صفات نه لري او کم که چې د خدای صفات لري او اس کمزوري بګی نشته دا غزاد بندگی ولې نه کې دې ځکه کې د تفهیم القرآن را ایدا د تفسیر اصل کلام را ایدا چې اذا لبتغوا اذا الى ذي العرش سبيلا قوي دي کې دوه احتمالونه دي یا دا چې د ازمکه والا خدایان د الله تعالی سره په خدای کې شریک دی په پس مکه نه کې ناس بارکه عرش ته ځان رسولې او د الله تعالی سره په ډیرو خبرو باندې به اختلافات راتلل قدم خدایان دي غمم خدای وي نو کله به الله یو الله باران کول بل به زیاړو باران د ټیم کې کوم ستري بدنه دا یو کس یو به ویل دا کس وجنم بل به زیاړو وجنم نو تم راحت پورې ژوندې ساتم اختلاف پر اغله چې کله اختلاف جوړ شي دنیا نظام بدر هم برهم شوی چلیدلې بنوي دنیا نظام قائم دی چلیږي نو موږ ته پته ولګي چې بده اختلاف نشته ده اختلاف نشته نو معلومي کې دا چې خدایان هم ډیر نه دی یو احتمال پکې دا شو دویم احتمال دا دی چې کوم مشرکان عقیده دا چې د ازمکه والا کم خدایان چې دي نو دا په خپل باندې دومره طاقتور نه دي چې کني لوی لوی کارونه وکړي خدا زی الله تعالی د زمون سفارش کوي دغه اندوار هم دا خبره کوله چې بوتانو بندګي په دې وجه باندې کوو ليقربنا الیه جم الله ته نزدیک دا مشرکان عقیده و نو مطلب دا سفارش را لوي نو مده ځکه کې دا تردید بری طریقه باندې ده چې د ازمکه والا کم سچ تاسو خدایان ګڼئ او بندګي کوي زره بندګي لایق او د الله تعالی سره په خدای توب کې شریک نو بیا او تاسو د عقیده لاره چې دا بیا زی او الله تعالی زموږ سفارش کوي نګور سفارش سو کوي هغه سو کوي چې کوم په خپل باندې لاس نه رسي مجبورای نو هغه لار چې پرګه سفارش کوي چې دا پلان کې کار رالاو نو سفارش ویل کېږي یا د پلانې د پاره د پلانې کار وکړي په خپل نه شي کولای نو بل چاته وي دا کمزوري علامه ده د خدای ته علامه نه ده نو چې کله ته وې چې دا خدایان زی الله تعالی د زمو سفارش کوي نو سفارش کوي په خپل معلومه شوه چې تاسو بوتانو قبرونو والا خلک کمزوري دي بل د سوال کې سفارش کې په خپل نشي کولای حاج په خپل معنی خدایان نه دي کمزوري دي نو هغه ذات عبادت کوي چې کوم د هیڅ محتاج نه دي هیڅ کمزوري پکې نشته لیکن اولانه تحقیق چې کوم نه دا بهتر او راجح دي اکثر مفسرین نقل کړي دي الله تعالی اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا بدغه وخت به لټولي به زمکه ولا خدایانو عرش خاون طرف ته یعنی عرش ته بلار لټولي به التبتلی به سبحانه پاکره دی الله تعالی د پاره سبحان او تسبیح او دغه شان دغه حمد دې باس وخت من کړي دي تسبیح او سبحان دې معنی دا ده چې موږ د الله تعالی پاکي بیانو پاکی رسنه بیانې هغه کمزور صفاتونه چې داخله کې الله تعالی د بار ثابتې موږ وایو چې دغه کمزوري مخلوق ولا صفاتونه الله تعالی د بار نه دي ثابت او کمزوري صفاتونه په الله تعالی کې نشته تسبیح وي د دې مقابل کې راضي حمد چې کوم دې کامل صفات بیانول ثابتول چې الله تعالی همیشه دی همیشه به رازق دی خالق دی دا ټول چې کوم مسبس کوم صفات دا بیانول د حمد وي او منفي صفات مذموم صفات نه پکول د تسبیح وي نو به کوم ځکه د الله تعالی د نعمتونو ذکر راځي نه د حمد ذکر راځي او حمد سره مناسبي کوم ځکه د شرک باس راځي نو الله کې د تسبیح باس راځي ځکه چې الله تعالی لره شریک نشته دی
شریک ثابتول الله تعالی د پر عیبونه کمزوري ثابتول دي نو بلې ځکه کې تسبیح لفظ زیات سمون خوري د سبحان ټکي زیات سمون خوري نو دغه وایي سبحانه پاک الله لپاره د اصل کې توحید کلمه شو وتعالى او د الله تعالی او چت عما د هغه خبرونه یقولون چې داخله کې وایي داخله چې کومي کمزوري قصې کې څوک ول لونه ثابتې څوک ول زامن ثابتې څوک ول ګټي سپاره شان کوي او څوک وسره په خدای توب کې شریک کوي څوک وسره مړي شریک کوي دا د سی بیکاره خبرې دي چې دې بیکاره کمزور خبرونه الله تعالی ډیر زیات اوچت کبیر ډیر لوی دي لوی ذات دی د لوی صفاتونو مالک دی او دې کمزور قصه ته ضرورت نشته خدا خلق به دروغ وراړي تسبح له السماوات السبع والارض تسبيحات بیانای د الله تعالی لپاره السماوات السبع واسماننا والارض وزمکه هم واسماننا او زمکه د الله تعالی لپاره تسبيحات بیانای تسبیح خبره مکه موږ وګړل چې هم دغه خبرې کوي چې الله تعالی لپاره شریک نشته دی د کم من په صفات د الله تعالی نه منفي کوي مسلسل لګي او دا کار اسمانونو هم کې زمکه هم کې بیا په دې ځکه کې سماوات چې کوم نه در سماون جمع ده سماوات جمع راځي او سبع ټکي راغی نو معلومیږي چې اسمانونه خو ودی په دې اسمانونو کې مستقل فرشتي پکې دي مخلوقات پکې دي دا مضمون واضح دی حدیثونه معلومیږي د معراج د واقعینه معلومیږي دا خبره واضح ده لیکن زمکه ترازو چې اول ارض زمکه د مفرد ذکر شوی دی اوس دا خبره زمکه سودی یو د کډی دی بده کې تحقیقي کلام دا د زمکه هم ودی لکه څنګه اسمانونه ودی خو زمکه د مفرد ذکر شوی ځکه چې د دې جمع چې کوم دا ارزون نازي هغه باندې تلفظ ګران دی او قران د فصاحت کتاب دی بده کې هغه الفاظ نه ذکر کیږي چې کوم وایي تلفظ ګرانی قران کې هغه الفاظ ذکر کیږي چې الفاظ لږ معنی ډیره تلفظ بیا ساري مشکل بده کې هغه الفاظ نه راځي چې کوم تلفظ کول مشکل دي دا د فصاحت او د بلاغت خلافي او دا کمزوري په قران کې نشته لیکن دغه مسله چې زمکه ودی در حدیثونه معلومیږي او ډیر حدیث بده کې شته یو حدیث بده کې د سیده نبی عليه السلام فرمایي چې کم کس کم سیس پټ د هر ګناه په قیامت کې ښکارا یو علامه یې هغه خلک پته لګول چې د دې کس دا ګناه کړی ده لکه مثال په تور باندې سړی دوه خزي او مز کې عدل او انصاف قائل نه یو طرفه په سړی کې ظلم کوي نو قیامت کې دا کس الله تعالی را ژوندې کې عظمت کې ناراوزي قبر نه راپاسيږي نو مستقیل طرف باندې پاله جواله معذور به ټول خلک به پیژنې جام دغه کار یې کړی دغه غلطي شوی ده ځنې خلک براشه به دیوګه باندې به اوخ راغستې اوخ بناري وخی چې دې کس پټ کړي هم دنیا کې خلک به پوهیږي چې دا هم د وخانو غلو دا وخی پټ کړي دي واړه ساری بیچاره پښا کړي پرې طریقه باندې به یو سړی به لګیدل زمکه به را پښا کړي او دا زمکه بری طریقه باندې چې چا ولیش برید اخو وړه زمکه قبضه کړي د غولې زمکه به د ومه زمکه په حدیث شریف الفاظ دي چې د ومه زمکه په وری با د دین یو کړای جوړ شي او دا به په غاړه کې امید وا بچول شي اگر چې انسان عقل رالو کنه رالو چې د ازمکه به سمره غټای سمره به وګدای وزن به سمره انسان به سمره هغه په خپل ځای باندې یو باس دی عقل رالو کنه د نبی رسول الله په خبرو کې هیڅ شک نشته دی انسان به ورته غټيږي هر څه کیږي خود د ازمکه به غاړه کې چولې کیږي دغه حدیث د معلومیږي هم چې د ازمکه ودی ځکه به د وو ازمکه په باس راغی نور زمکه باسته نور زګینو کې نور روایتو کې هم د باسته چې زمکه ودی بیا دا چې دا و مزمکه د بس طریقه باندې جوړې دي منځ کې مخلوقات شته کا نشته دي انسانان به کې نور انسانان به کې شته کا نشته دي د انسانان دي که نور انسانان دي یو تحقیقي باس دی اگر چې باقي قرآن او حدیث سره دی ویلي نو بده وجه تحقیقي مضمون معلوم نه دی یقیني مضمون معلوم نه دی بدی کې سړي درنه او څه قسم نظام دی هغه پته مونږ ته نشته لیکن وزمکه او اسمانونه الله تعالی تسبیحات بیانوي ومن هغه څوک هم فيهن جبر زمکه او اسمانونو کې موجود دي دا هم تسبیحات بیانوي نو دا من اکثر د ذویل العقول د پار راضي هغه شی د پار راضي چې کم شي عقل لري عقل مند د پار استعماليږي نو معلومیږي چې زمکه او اسمانونو کې بدا تسبیحات بس کوئی عقل مند څوک دي فرشتي دي انسانانو کې مؤمنان دي پیریانو کې هم مؤمنان دي نو مؤمنان پیریان او مؤمنان انسانان دا درا واخلا فرشتي درا واخلا دا الله تسبیحات بیانوي خو یوازې دا نو و ان من شيء الا يسبح بحمده او نشته هیڅ یو شی مگر دا ټول تسبیح بیانوي سره د حمد الله تعالی یعنی من په صفات من بګي او کامل صفات ولا ثابتي او دا کار څو کوي
و ان من شيء اس یو شی داسې نشته چې دا کار نه کوي یعنی هر شی کې هر شی بده کې لګیا دی ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو د هغه په تسبیحات باندې نه پوهیږئ د دې نه معلومه شوه چې دا تسبیحات او حمد د یوازې انسان او پیری او فرشته نه وي بلکې د باقي مخلوقات هم وي باقي مخلوقات د وسره راځو چې بده کې کافران څنګه تسبیحات بیانوي پیریانو کې چې کم کافران دي هغه څنګه وي انسانانو کې چې کم کافران دي د هریانو ته وګوره چې الله تعالی د وجودم قائل نه دي دا شان کانی بوټي زناور حیوانات چنجي داسې زنه مثلا تسبیحات بیانوي نو دې څنګه د تفسیر معنی په قران تحقیق دسی دي چې تسبیح یو په زبان حال سره ده یو زبان قال سره یو په خله باندې تسبیح ویل بیخي आवाज راځي تی اوري یو په زبان حال سره چې په خله باندې نه وي خداغه د وجود او د حرکتونو او د چال چلن نه پته لګي چې دا یو ذات محتاج دی یو ذات پیدا کړی دی هغه ول رزق ورکوي صحت ورکړی دی او دغه شان د اختیارات یې ول ورکړي دی ګرځي راګرځي دی او هغه الله تعالی خپل اختیارات واغستو په دغه ټیم باندې به مړی سپد جوړ شي د حالي تسبیحات وای په زبان حال سره نو کافرانو مونږ وینو مونږ په پویګو چې الله پیدا کړلی اختیار یې ورکړی دی ژوند یې ورکړی دی بیا به وجنی پناه کوي به دغه ځان تسبیحات او ځان رحمت شو دویمه دا ده چې د کافرانو اگر چې په زبان حال په زبان قال په خله باندې د الله تعالی تسبیحات نه دي قائل او ګډي وډي وي او د الله تعالی د وجود نه انکار کوي لیکن د سره سره د دوی کم اعضاء چې اندامونه کم جسمانی اندامونه چې دي هغه په تکوینی نظام کې خود به خود لګیاري تسبیحات وي او دغه تسبیحات د تسبیحات جبري تسبیحات دي کداغه کافر غواړي کنه غواړي دغه اندامونه تسبیح وي او د انسان په لاس نه رسي او دا انسان د خبرې کې زما اندامونه لا تسبیحات وي د دې نه خبرې کې دغه شان دغه کارني بوټي هر شي تسبیحات وي لیکن دغه تسبیحات تکوینی تسبیحات دي نو بده وجه باندې انسانان به پويږي نه لیکن کله کله به پويږي کله کله به څنګه پويږي د بخاری شریف روایت ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله به موږ د نبی عليه السلام سره روټي خوړله کما روټي او کما غذا چې موږ خوړله داغه تسبیحات موږ اوریدل چې نبی عليه السلام پر سره موږ ټیک د روټي تسبیحات اوریدل کم شی هم چې خوړله به تسبیح ویل موږ ټول اوریدل خو چې نبی عليه السلام پر سره نه بیا موږ نه اوریدل په یو بل روایت کې د سیم چې نبی عليه السلام شګي راواغستلی یو صحابي وخت ته نږدې کړل چې درس وي هغه صحابي وایي چې بس مې تسبیح واردل شګو تسبیحات ویل داود علیه السلام بارے کې قران ذکر کړی دی چې ګورونه موږ د هغه د لپاره مستخر کړیو او چې داود علیه السلام په تسبیح ویل غرونه به سره هم تسبیح ویل دا هغه روایت هغه آیاتونه نه هم معلومیږي چې کانه بوټي تسبیحات وایي لیکن بده باندې عام انسانان پوهیږي نه دغه شان د کانه بوټي تمام حیوانات او زنګلات غرونه د تسبیحات وایي او بده باندې هیڅ پوهیږي نه صرف الله تعالی به پوهیږي او کله کله د معجزې په تور باندې انسان ته هم پته ولګي علامه سیوطی رحمه الله په دغه حدیث باره کې لیکلي دي چې کوم کې نبی عليه السلام کان راواغسته راغې تسبیحات ویل علامه سیوطی رحمه الله وایي چې د کانو تسبیح ویل دا معجزه نه ده بلکې دا کان خو تسبیح د مخ کې نه ویله لیکن دا د تسبیح دونه په زور باندې ویل چې خلکو اوریدل نو معجزه به دې ځکه کې سره او هغه علامه سیوطی هم دغه مده دلیل پیش کړي چې هر شی تسبیحات وایي کته بلاس کې پیغمبر بلاس کې راوړي هم کراوای نه هم البته چې تسبیح دومره په زور شي خلک واوري نو وس دې کې معجزه شته دا معجزې کمال دی ارچا بلاس کې د سینه کوي انه کان حلیما غفورا یقینا د الله تعالی صبرناک او بخون کې ذات د الله تعالی د صفات ذکر شي جو حلیما صبرناک او بل بخون کې دغه د حلیمان کې د خبر ته اشاره شوه ذکر الله تعالی د پاره تمام مخلوقات تسبیح بیانای زموږه اسمانونو کې په انسانانو کې د باغیان انکار کوي او نه مني او کافران دغه کافران په دنیا باندې خبر برابر ګرځي چې چلم نه کې خپل ژوند ته راي ظاهري لحاظ باندې نو الله تعالی د دشمنان راځنيسي ولې نو ختمي ولې دنیا نه مخ نو جواب ذکر شو انه کان حلیم الله تعالی صبرناک دی هر چا سره ډېر گزاره کوي د دین ډېر لوی دشمنان شته چې د دین د خاتمې د پاره شپه ورځ نه قلار دي لګیا دي منسوبې کوي الله تعالی ول خبر برابر روټي ور کوي خوراک ول ور کوي صحتونه ور کړی دي وسایل ور کړی دي ټیک ټاک ژوند تیري زګه چې الله تعالی حلیمن صبرناک دی پورې سوګرانې سینا غفورن بخون کې دې بخون کې دی کې ترغیب د توبې
چې په الحال د دې دومره لوی کفر باوجود هم تاسو کولای شئ چې بخښنه وغواړئ توبه وباسئ الله تعالی معاف کوي د بخښنې دروازې بندې نه دي دا مطلب شو